السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ښه نصیحت دعوت ورکا او دوی سره داسې دلیل سره باس کوه چې بهترینه وي. یقینا ستا رب دی چې هغه څوک چې د لارې نه بېلارې شوی دی د ټولو نه زیات خبر دی او هغه هدایت چې څوک بیا مومي د هغې ټولو نه زیات علم لري. په قرآن کې خدای پاک په دغه آیت کې هم او په نورو ډېرو آیتونو کې هم چرته چې د تبلیغ کولو تلقین فرمایلی دی نو هلته په احسن رنګ کې د تبلیغ کولو هدایت ورکړی دی او د نصیحت تلقین فرمایلی دی چې په نورو باندې د دې اثر هم وشي او فایده هم وي. او کم خلک چې په دغه خبره عمل کوي نو د هغوی تبلیغ همیشه برابره وي او نتیجه د هغې راوځي او د خدای پاک په فضل هغې ډېر تر حده هغې کامیاب هم وي. نو دا اصول همیشه ځان ته وړاندې ساتل پکار دی. نن سبا د سوشل میډیا په وجه خلک دا ګڼي چې تبلیغ ډېر اسان دی. څوک چې شوق لري هغوی ډېر په شوق د دغه کار کوشش کوي. یا ځینې داسې هم دي چې په عوامي ځایونو کې ورشي چېرته چې په اجازت وي په کومو ملکونو کې پاکستان کې خو وغیره نور ملکونه چې کوم دی کې اجازت لا نشته اسم د تبلیغ. نو دا کم خلک چې تبلیغ شوق لري نو دوی چې دا بهر لاړ شي هلته خپل شوق پوره کوي. دا ښه خبره ده خو د تبلیغ هم ځینې شرطونه دي آداب دي چې همیشه ځان ته وړاندې ساتل پکار دي ګینې اثر یې الټه شي لکه څنګه چې خدای پاک په دغه آیت کې فرمایلی دی. نو په دغه خبره ځان پوهیږئ او بیا تبلیغ کوئ ځکه چې ځینې خلک د خپل تبلیغ په ذریعه په نورو باندې منفي اثر غورځوي او بیا په ځای د دې چې ښه اثر وشي مثبت اثر وشي الټا اثر کېږي لګي. او ځینې وخت اغیارو ته په جومات او د جومات په تعلیم باندې د اعتراض موقع ملاوه شي چې د حقایق نه لرې وي. بیا ځینې خلک چې نوي دغه میدان ته راغلي وي او دا ګڼي چې موږ سره ډېر دلیلونه دي چې کله ورسره دلیلونه نه وي او مخالفان هغوی نشي قایلولی یا څه مضبوط دلیل نه لري نو د مایوسۍ ښکار شي. حالانکې د مایوسۍ څه خبره نشته د خدای پاک په فضل موږ دلایل لرو. دا بېله خبره ده چې څوک په دې پوه نشي یا بیانولی نشي. جماعت احمدي چې کومه خبره هم کوي نو د خدای پاک په فضل په حکمت او په دلایل هغه خبره کوي او د هغه تعلیم مطابق هغه خبره کوي چې خدای پاک
د خدای پاک رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته په قرآن کې ورکړی و او په کوم باندې چې کوم باندې چې په خپله رسول کریم عمل فرمایلی دی نو دا خبره همیشه وړاندې ساتل پکار ده چې موږ به چې تبلیغ کوو نو هغه به په احسن رنګ کې کوو یو ځل حضرت مسیح موعود علیه السلام دې باره کې یعنې د تبلیغ باره کې یو ډېر اهم هدایت فرمایلی و هغوی فرمایل چې ما نه دا تپوس شوی دی چې په امریکا او په یورپ کې د اسلام تعلیم خورولو لپاره څه کول پکار دی آیا دا مناسبه ده چې ځینې داسې مسلمانان چې په انګریزي پوهېږي هغې د یورپ امریکې ته د لاړ شي او د واعظ او د منادي په ذریعه دی د اسلام مقاصد په دغه هغه خلکو ښکاره کړي جب ورځي ورله تبلیغ جب چې ورځي نو تبلیغ دی وکړي نو هغې فرمایي خو زه عموما به د دغې خبرې جواب په اثبات کې نه ورکوم دا ډېر اهمه خبره ده حضور فرمایي رسول اسلام فرمایي چې صرف په دې چې انګریزي چاله ورځي نو په دې د دین علم نه شي ملاوېدی بلکې دې دپاره نور هم ډېر لوازمات دي د علم د زیاتولو ضرورت دی لکه څنګه چې ما مخکې مو وویل دلته هم ځینې خلک په مختلفو ځایونو کې د تبلیغونه کوي خو د مخالفانو د سوالونو مکمل جواب او مکمل علم سره دوی نشي ورکولی همدغه شان په سوشل میډیا هم همدغه شان دی لکه څنګه چې حضور فرمایي ما مخکې وویل نو مخکې هر هغه تن چې دایي دی دایي الله دی او د تبلیغ شوق لري هغه د خپل علم زیات کړي د اعتراضات د راغونډ کړي او عموما چې په جماعتي لټریچر کې دغه کوم جوابونه دي هغه موجود دي او که نه وي نو بیا ملک چې کوم د تبلیغ ټیم جوړ شوی دی هغې سره د رابطو کې هغې نه د فایده پورته کړي او په هغه ټیم کې چې کوم خلک علم لري د هغې نه د مدد واخلي لکه څنګه چې حضرت مسیح اسلام فرمایي چې زه به چېرې په اثبات کې جواب نه ورکوم د هغوی مخکې فرمایي چې زه دا بالکل مناسبه نه ګڼم چې داسې خلک چې د اسلامي تعلیم نه پوره واقفه نه دي او د دې د اعلی درجې چې کومې خوبۍ دي هغې نه بیخي بېخبره دي او بله دا چې د دغه زمانې د نکته چینۍ چې کومې دي د هغې په جوابونو باندې په کامل طور هغوی حاوي نه دي او نه د روح القدس نه تعلیم هغوی ته میلاویږي حضور فرمایي دا هم ډېر ضروري څیز دی چې د مبلغ چې څوک چې تبلیغ کوي نو هغه د روح القدس نه تعلیم واخلي خدای پاک سره تعلق پکار دی چې وي فرمایي چې هغې داسې خلک د زموږ طرفه وکیلان شي دا نشي کېدی فرمایي چې زما مبلغینو ته خدای پاک سره پکار دی چې یو خاص تعلق وي چې بیا د خدای پاک هم دغې تایید وفرمایي هغې فرمایي چې زما په خیال داسې چې کومه کاروایي وي نو د هغې چې کوم ضرر دی هغه د هغې د نفع په مقابله کې زیات دی او د زیات زر دغې هغه واقع کېږي الا ماشاءالله مطلب دا چې که موږ داسې کار وکړو نو د هغې نفع کمه ده او ضرر زیات دی او ځینې موقعو باندې ځینې وخت فایده وشي یو دوه مثالونه میلاو شي الا ماشاءالله مطلب خو عمومي طور باندې د دې منفي اثر وي نو یو مبلغ او داعی الله ته همیشه دا خبره وړاندې ساتل پکار ده چې که موږ به تبلیغ کوو نو ورسره د دې نور هم ډېر لوازمات دي چې پکار دی چې موږ پوره کړو او که داسې وي نو الله به موږ په صحیح رنګ کې تبلیغ وکړی شو د تبلیغ باره کې لومړی خبره موږ ته دا یاد ساتل پکار ده چې اسلام هغه واحد مذهب دی او رسول کریم صلی الله علیه و وسلم هغه واحد نبی دی چې په دنیا کې هغې د خدای پاک هغه پیغام راوړی دی چې د ټولې دنیا لپاره دی او خدای پاک هغوی ټولو خلکو د ټولې دنیا لپاره د ټولو قومونو لپاره د بشیر او د نذیر په طور را لېږلی دي او نبی جوړ کړي را لېږلی دي خو تر ننه چې موږ تاریخ وګورو نو د مسلمانانو چې کومه ټوله آبادي د نن هم د دنیا د آبادۍ د څلورمې برخې نه هم کمه ده د دې څه وجه ده نو وجه هم دا ده چې تبلیغ په حکمت نه دی شوی او هغه پیغام په صحیح طور نه دی رسولی شوی
مسلمانان دا ګڼي چې په جهاد به موږ د اسلام پیغام خور کړو، حالانکه د جهاد اجازت خو صرف په هغه صورت کې دی چې کله دشمن حمله وکړي. چې کله مسلمانانو ته د جهاد کولو د تورې د اوچتولو اجازت ملو شوی و، نو هغه وخت ملو شوی چې کله کافرانو یا غیر مسلمو په اسلام باندې حمله کړې و او دا یې ختمول غوښتو. ځکه خدای پاک هغه وخت بیا خدای پاک په قرآن کې فرمایلی په سوره حج کې چې وزن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر. یعنی هغه خلک چې چا سره چې بې وجه جنگ روان دی هغوی ته هم د جنگ کولو اجازه ورکړي کېږي، ځکه چې په هغوی باندې ظلم شوی دی. خدای پاک د هغوی په مدد باندې قادر دی. دا لویه خبره ده. او بیا تاریخ دا ولید، تاریخ ګواه دی چې خدای پاک د هغوی مدد وکړ او قادر شو په دې باندې، یعنی او په دې قادر وو. نو خدای پاک چې کله د جنگ اجازه ورکړو نو په دغه وجه یې ورکړو چې ظلم روانو. خو نن سبا چې کومه زمانه ده هغه دغه قسم جهاد زمانه نه ده، د دین له خاطر هیڅ جنگ نه دی روان. که په مسلمانانو ظلم هم روان دی خو د دین نه منع اخیستل کېږي. خدای پاک هم رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم هم د قرآن جهاد اکبر ګرځولی دی. نو دا د مسلمانانو عمومي حالت دی چې دغه په وجه نن هم موږ د چې کوم مسلمانان یو دا د دنیا د آبادۍ د څلورمې برخې نه کم یو. دا خبره همیشه موږ ته وړاندې ساتل پکار ده او خپلې ذمهوارو باندې پوهېدل پکار دی چې موږ چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کړی دی او هغوی سره هم د بیعت لوز تړلی دی، نو موږ به په دغه خبره عمل کوو چې موږ به خدای پاک سره تعلق هم پیدا کړو، د هغه تعلیم هم زده کړو او په هغې باندې عمل وکړو، دنیا ته دا پیغام ورسوو. ځینې خلک په نیک نیته کار کوي لکه څنګه چې حضور فرمایي ما په سر کې ووی، خو هغوی پوره علم نه لري یا د خدای پاک سره د تعلق هغه معیار د هغوی نه قایم چې کوم په کار د یو داعی الله وي او د دې په نتیجه کې بیا هغوی ته مایوسي کېږي. دا خبره همیشه وړاندې ساتل پکار ده چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم هم د تبلیغ حکم ورکړی دی او ځینې هدایت هم هغوی فرمایلي وو مبلغینو ته. په روایتونو کې حدیثونو کې ډېر داسې روایتونه ملاویږي. یو روایت د حضرت ابن عباس نه چې هغوی وایي چې موږ له حکم دا راکړی شوی و چې موږ د خلکو سره د هغې د عقل مطابق خبرې وکړو. لومړی خبره همدا ده چې چا چې څومره عقل دی یا څومره چې د هغه علم دی یا د کم مزاج د مذهب هغه تن دی نو د هغې مطابق د هغه سره خبرې وکړی شي. مثلا که مسلمانانو ته د مسیح موعود اسلام ته راتګ ویل غواړي نو هغوی ته به د قرآن او د حدیثو د هغې د ازبرګانو چې کوم کتابونه دي نو هغې نه خبره کول پکار ده. او تبلیغ کوونکو ته رسول کریم دا هم فرمایلي وو، دا یو اوږد حدیث دی کې یوه نقطه دا هم ده چې د مظلوم د بددعا نه به ځان ساتئ. دا د تبلیغ کوونکو لپاره دا ډېر ضروري دي. همیشه د هغه خپل اخلاق پکار ده چې ښه او ډېر اعلی وي او د حقوق العباد د هغه معیار وي چې هېڅ چېرې هم د یو مظلوم بددعا د هغه ته نه کېږي بلکې همیشه د مظلومانو دعاګانې د ورته ملاویږي. کله چې هغه ته د دعاګانې ملاویږي نو په کارونو کې به خدای پاک یقینا برکت هم اچوي. فرمایي دې نه بچ کېدل پکار دي ځکه چې د مظلوم او د خدای ترمنځ هیڅ خنډ نه وي. نو دا خبره همیشه وړاندې ساتل پکار ده خپل. حضور فرمایي دا کوم آیت چې ما وویلو په دې کې د موعظة الحسنه په وضاحت کې یو ځای کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې خدای په موږ دا فرض کړی دي چې د دروغ الزامات په حکمت او په موعظة الحسنه لرې کړو او خدای خبر دی چې هېڅ چېرې هم د جواب په وخت موږ ما نرمي د لاس نه پرېښې نه ده، همیشه نرمي استعمال کړې ده. خپل حل فرمایي لګوي چې زه خو په نرمۍ ورو
اواز کې جواب ورکوم. همیشه زما دا اصول دی، خدای په دې ګواه دی، همیشه د نرم او د ملام الفاظو نه ما کار اخیستی دی. نو دا د تبلیغ طریقه ده چې موږ ته خپلول پکار ده. نو کم خلک چې تبلیغ کوي او د مخالفانو ژبه یا د مخالفانو انداز خپلول شروع کړي، ځینې وخت چې ورله غوسه ورشي نو هغوی ته دا یاد ساتل پکار دی چې زموږ تبلیغ به د اخلاق په دایره کې وي. هغوی دلیل نه لري نو ځکه هغوی غلطه ژبه استعمالوي، خو که موږ هم غلطه ژبه استعمالو نو مطلب دا دی چې موږ بیا دلیل نه لرو. ځینې خلک وایي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام هم سختي کړې ده. نو لومبۍ خبره خو هغه ده چې کومه ما بیانه کړه چې هغوی سختي نه ده کړې، او چېرته چې هغوی سختي کړې ده نو هلته هغوی خلکو له دا جواب ورکړی دی چې سوای د دغه صورت نه چې ځینې وخت د مخالفانو له طرفه د ډېر سختو د فتنه انګیزه تحریرونو یا څه چې مو ولیده نو څه قدر سختي چې کومه ده چې پکې مصلحت هم و، په دغه غرض ما خپله کړې ده چې داسې د قام چې کم د ورته خپل بدل ملو شي هغه وحشیانه جوش چې کم دغه پرېږدي، نیت دلته هم نیک و. دا نه چې دا سختي د نفساني جوش په وجه نه و، نه د غصې په وجه، بلکې دا صرف آیت و وجادلهم بالتي هي احسن باندې د عمل چې کوم یو حکمتي عملي و هغې په طور دا سختي په استعمال کې راوستلی شوې وه. دا سختي چې کومه ما حضور مسیح اسلام فرمایي چې کومه ما کړې دا د زړه د خفګان په وجه نه وه، دا خو د یو سبق لپاره و. دویمه دا چې کوم خلک په جوش کې راشي د هغوی د جوش ختمولو لپاره په مسلمانانو کې که زه دا جواب ورکړم نو دا خلک به بیا چې کوم دي مسلمانان هغوی هم د غلط قسمه قدم نه پورته کوي، نه په جګړه شروع کوي. فرمایي چې کوم د هغه وخت چې د مخالفانو چې کوم توهین او تحقیر او بدزباني وه هغوی انتها وکړه په ما باندې چې چېرته به ورته زما څه ښکاره شو چې لیکلي دي نو دومره سخته به چې کومه بدزباني وه هغې کې به سختي کړې وه، ځکه چې هغوی د اسلام او د رسول کریم توهین او تحقیر او بدزباني هغوی تر انتها رسولې وه. چې کله هغوی تر انتها ورسوله او زموږ د سید و مولا او د سرور کائنات او فخر موجودات په حواله هغوی داسې ګنده او شرنګیز الفاظ استعمال کړ چې جوختو چې د دې نه به څه نقضامن پیدا شي نو هغه وخت دا حکمت عملي ما استعماله کړې وه. نو هغوی په خپلو مختلفو کتابونو کې سخت الفاظو نه جماعت منې کړی دی او دا یې فرمایلی دي چې ځینې وخت چې ما د الفاظ د مجبورۍ په وجه ځینو استعمال کړي دي، خو تاسو به خلکو سره نرمي کوئ، تاسو په خلکو سره سخت الفاظ نه استعمالوئ. او په دغه سختۍ کې د هغې د تاریخ په حواله هغوی خبرې کړي دي او د هغوی په شان د کنځلې او غلیظه ژبه هغوی نه د استعماله کړې. بیا هم د دغه شان د دغه آیت په تشریح کې هغوی فرمایي چې زموږ لپاره په قرآن کې دا حکم دی چې ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتي هي احسن. دا د سوره عنکبوت آیت دی. مطلب یې دا دی چې اهل کتاب سره بحث مه کوه خو سوای د هغه دلیل سره چې بهترینه وي. او بل ځای کې بیا هغوی فرمایي چې د خدای پاک دا حکم دی چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. معنی د دې هم دا دی چې په نیک طور او په داسې طور چې مفید وي عیسایانو سره بحث پکار دی په حکیمانه طریق او داسې ناصحانه طریق باندې کاربنده کېدل پکار دي چې هغې ته فایده وبخښي. او دا اصول د هر مذهب منونکي لپاره د تبلیغ کوونکو لپاره دی، که هغه یهودي وي، که عیسایي وي، که هندو وي، یا نن سبا چې مسیح موعود علیه السلام چې نه مني که مسلمانان، نو د هغوی د تبلیغ لپاره هم همدغه نصیحت دی چې په حکیمانه طریق او په ناصحانه طور باندې کاربنده کېدل پکار دي. فرمایي چې دا طریقه چې موږ د حکومت په مدد یا نعوذ بالله په خپله اشتعال ښکاره کړو دا غلطه طریقه ده چې بیخي زموږ د اصل مقصد لپاره مفیده نه ده. دا د دنیوي جنګ او جدل نمونې دي او رښتونی مسلمانان او د اسلامي طریقو باندې چې کوم پوه خلک دي هغوی بیخي دا نه خوښوي چې هغې نه چې کومې نتیجې چې
د بنینو لپاره دي مفید هغه نشي پیدا کېدی نئی نو کے لیے مفید ہیں پیدا نہیں ہو سکتے. اور مسلم موعود نے بھی تفسیر کبیر میں ادعو الی سبیل ربک حضرت مسلم موعود هم د تفسیر کبیر کې د ادعو الی سبیل ربک بالحکمت وضاحت کړی دی. فرمایي چې د حکمت معنی د لغت په لحاظ هغوی ښودلې دي چې مختلفو لغتونو کې د دې څه معنی دي. د لغت په حساب فرمایي چې د حکمت معنی د علم وي او دا چې د نرمۍ او په عقل خبره کوي. خدای پاک دا فرمایي چې کم تن داسې نه کوي هغه او ډېر زر غوسه شي او په جوش کې راشي هغه بل بنده بیخي نشي پوهولی. همدغه شان د حکمت یو معنی نبوت هم دی او دغه معنو له رویه مطلب به دا وي چې د خدای پاک د کلام په مدد خلک دین طرف ته راوبله. او خدای پاک چې کم کلام ورکړی دی او کم دلایل چې په خپله قرآن ورکړي دي هغه وړاندې کوي. ځان نه بې معنی خبرې مه وړاندې کوئ. هغوی ډېر په حسرت فرمایلی وو چې که په دغه خبره مسلمانان پوهېدې په دغه طریقه نو یهودیت او عیسایت به یې خوړلی وی. زموږ وسله قرآن ده او د دې باره کې خدای پاک فرمایي چې وجاهدهم به هم دغه قرآن په توره دنیا سره هم دغه قرآن په توره دنیا سره د جهاد لپاره وروزئ. خو افسوس دا دی چې نن دنیا د هر څیز د مسلمان په لاس کې دی چې کم دولتمنده ملکونه دي خو که نشته ورسره همدغه توره ده یعنې د قرآن توره چې ورسره د وتو خدای پاک حکم ورکړی دی یعنې تبلیغ لپاره د قرآن چې کم دلایل دي هغې سره وروزئ. د تیل دولت دی ډېر تجارتونه دي ډېر ملکونه دي د مسلمانانو 450 ملکونه دي د مسلمانانو خو د اسلام په تعلیم چې کم جهاد کول پکار دی هغوی هغه شان نه دی کړی. بیا هغوی دا هم فرمایلی دي چې د لغت له رویه د حکمت یو معنی دام دی چې کم څه چې د جهالت نه انسان بچ کوي. اوس د دې له رویه د آیت مطلب به دا جوړیږي چې په داسې طریقه خبره کوي چې بل په پوه شي او د هغه غلط فهمي ختم شي. یعنی خبره هغه پکار ده چې جهالت ختم کی او د مخاطب د فهم مطابق وي. نو په حدیث کې راغلی دی چې امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تکلم للناس على قدر عقولهم چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم موږ له دا حکم را کړی و چې خلکو سره د هغوی د فهم او د ادراک مطابق خبره کوئ. لکه چې حضور فرمایي ما مخکې د حدیث بیان کو ځینې خلک چې لیکچر ورکوي نو ډېر غټ غټ الفاظ او اصطلاحات چې هغه استعمال کړي او روب اچول غواړي. په دغه تقریرونو به جاهلانو باندې دغه روب خو به ضرور جوړیږي خو شاید چې د تقریرونو فایده بیا څوک نه پورته کوي. خو دلته همدا کېږي اغیارو سره چې ځینې وخت زموږ عالمان خبرې کوي نو هغوی دغه قسمه خبرې کوي نو هغوی هغه شان خبرې کوي چې هغوی ته پرې فایده کېږي یا که نه خو عوام الناس په اصل خبره بیا نه پوهېږي بس د لفظونو په چکر کې وي. چې کله په اسانه ژبه کې خلک پوهوي نو کېدای شي چې اورېدونکي چې کم وي ډېر خلک پکې داسې وي چې په اسانه ژبه به هغوی پوه شي نو او دا کم خلک چې لفاظي کوي د هغوی په ځای هغوی چې ستاسو خبره واوري نو زیات پام به پرې کوي. بیا هغوی فرمایي چې موافق الحق کلام ته هم حکمت وایي دا هم په لغت کې لیکلی دي. نو دغه معنو له رویه د آیت مطلب به دا وي چې داسې خبره کوي چې رښتیا وي او د واقعاتو مطابق وي. ځینې خلک دا ګڼي چې موږ د رښتونو دین طرف ته خلک رابلو نو ځینې غلطه خبرې ما هغوی بیانې کړي. ځینې وخت خلک په تبلیغ کې ځینې خلک مبالغه هم وشي حالانکه په تبلیغ کې د هېڅ مبالغې حاجت نشته دی. د قرآن تعلیم وړاندې وساتئ وړاندې کېږدي حدیثونه وړاندې کېږدي د حضرت مسیح موعود علیه السلام کلام وړاندې کېږدي او تبلیغ کوئ بیا معامله په خدای پاک پرېږدئ. فرمایي دا خبره دا طریقه غلطه ده چې غلطه خبره دې بیانې کړی شي. د دشمن په مقابله کې چې کومه خبره کوئ هغه رښتیا کوئ. نور له هدایت چې ورکوئ نو پخپله نه مه ګمراه کېږئ. لکه څنګه چې خدای پاک فرمایي چې لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم چې که تاسو په هدایت باندې قایم یئ نو د دې پروا مه کوئ چې بل بېلاره دی که نه د بل چا بېلاره کېدل تاسو ته هېڅ نقصان نشي رسولی ځان بچ کوئ. یعنې داسې که څه خبره وي چې ګناه وي یا غلطه وي نو په دغه خیال مه کوئ
چې د دې په ذریعه به زه بل له هدایت ورکم چې کله ستاسو هدایت او د بل هدایت یو بل سره وجنګېږي نو هغه وخت تاسو د خپل د هدایت فکر کوئ او د بل هدایت په خدای باندې پرېږدئ ځکه چې خدای پاک دا نه خوښوي چې مؤمن د کافر شي او کافر د مؤمن شي هغه خو نور له هدایت ورکول غواړي بیا وی دغه حکمت په لفظ په تشریح کې دا هم فرمایل دي په لغاتونه چې د محل او د موقع په مناسب چې کم کلام یې هغې ته حکمت ویلی کېږي او دغه معنو له روی د آیت مطلب به دی چې په تبلیغ کې په مال خبره کول برمحاله خبره کول پکار ده که په ځینې دلیلونو دشمن برانګښته کېږي غوسه کېږي د اندېښنې وي چې به غوسه شي او دا هم خطرې وي چې هغه به دغه شان څه خبره نه اوري نو دا مناسب نه چې بې وجه ته هغه غوسه کې د ته دغه مخې ته هغه دلیلونه بیان کړه چې کوم هغه په توجه په سړه سینه هغه اورېدی شي نو یعنی خبره کول نه مخکې دغه مزاج پیژنه که ته خامخا راپاره نو داسې تبلیغ به هېڅ فایده نه وي صرف خپل لویۍ بیانولو دا ویلو لپاره چې موږ رښتونه یو بس موږ رښتونه د اسلام رښتونه د رسول کریم یقینا د ټولو دنیا لپاره نبی دی په دغه خبرو کولو به اشتعال پیدا کیږي که په بغیر دلیل تاسو دا خبرې کوي په حکمت خبره کوي چې خلک پې پوه شي نو دا خوبي ده چې خدای پاک په مختصر الفاظو کې د تبلیغ ټول طریقې بیانې کړې دي او دغه طریقه ده چې که تبلیغ کوونکي په عمل وکړي نو انشاءالله کامیابی به ورته ملاویږي الموعظة الحسنه یعنې هغه کلام چې زړونه نرموي او ورباندې ژور اثر ورځوي د دغه نصیحت په ذریعه د مسلمانانو پام ګرځولی شوی دی چې په تشو دلیلونو کار مه چلوئ اوس دا نن د جماعت احمدیه کار دی چې هغه د اسلام پیغام دنیا ته ووایي او هر یو تن چې د مخالف یا د مقابل په تور چې ورسره خبرې کېږي نو هغه ته دا خبره وکړی شي چې دین کې صرف خوش دلیلونه نه دي بلکې د نصیحت مختلف اړخونه دي چې ورباندې عمل پکار دی بیا فرمایي چې داسې خبره چې جذبات پرې راپارېږي هغه کوي او حکمت سره د موعظة الحسنه شامل ساتئ او د حسنه لفظ چې ورسره ایښی دی نو دا یې ووایي چې د دروغو چې کوم غیرتونه دي هغه مه راپاروئ لکه څنګه چې د نن سبا جاهلان عالمان دي بې وجه خلکو ته د رازبازۍ خلاف راپاروي وجادلهم بالتي هي احسن ورته وایي چې جګړې په وخت د نظر وړاندې ساتئ یعنې بعض په وخت د مختلفو دلیلونو چې ټولو کې اعلی او مضبوط دلیل وي هغه د بنیاد د مرکز په طور قایم کړي او د باقي دلیلونو د هغې تابع ساتئ ځکه چې د تاییدي دلیل په ماتېدو اصل دلیل ته څه ضعف نه رسي او د دې برخلاف که مرکزي نقطه کمزورې وي نو مضبوط تاییدي چې کوم دلیل وي هغه به ورته څه فایده نه ورکوي بیا خدای پاک فرمایي ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیله وهو عالم بالمهتدین چې یقینا ستا رب دی چې هغه څوک چې بې لارې شوی دی هغه نه ټولو نه زیات خبر دی او چا چې هدایت بیا مونته دی د هغوی هم هغه ټولو نه زیات علم لري په دې کې دا ویلي دي چې تاسو ښه تبلیغ کوئ خو که خلک نه مني ستاسو خبره نو دې نه دا نتیجه رو نه باسي او مایوس نه شي چې موږ د خو تبلیغ اډو راځي نه تبلیغ کول خو موږ اډو راځي نه ځکه چې ممکنه ده ستاسو تبلیغ کې څه نقص نه وي خو د مخاطب په زړه کې د هغه د ګناهونو داسې زنګ وي چې خدای پاک د هغه لپاره د هدایت کړکۍ نه پرانیزي په تبلیغ کې مصروف پاتې کېدل پکار دي همدا اصل څیز دی او زموږ کار دا دی چې تبلیغ د موږ کوو نتیجه روباسل او اثر پیدا کول دا د خدای پاک کار دی حضرت مسیح اسلام فرمایي چې ډېر ملایان دي عالمان دي چې ځان ته وایي دوی په منبرو چې وخي چې ځان دي نایب الرسول او رسول الانبیا ګرځي او نصیحتونه کوي دی وایي چې د کبر د غرور او د بدکارۍ نه ځان ساتي خو چې د هغوی کوم خپل اعمال دي خپل کرتوتونه دي
اوس چې هغه په خپل کې د اندازه د خبره نو لګوي چې دا وی اثر تاسو په زړونو باندې څومره کیږي چې کوم نیک فطرت دي هغه باندې چرته اثر کیږي دي نو که تاسو په زړونو باندې دغه مولایانو د تبلیغ اثر نه کیږي نو بیا خپل حل وګورئ که تاسو هم داسې خبرې وکوي نو تاسو د خبرو اثر به بیا چرته وي دینه بیا تاسو اندازه کوي چې که تاسو تبلیغ کوي نو مخکې به تاسو خپل عمل سموي او خدای پاک سره به تعلق پیدا کوي که دا وي نو الله به تاسو تبلیغ صحیح وي او کامیاب وي او کارآمد وي ای فرمایي چې دغه قسمه خلکو که عملی طاقت هم لرلې او د وینا نه مخکې عمل په خپل هغوی کړی وي نو د قرآن کې چې کوم لم تقولون ما لا تفعلون راغلی دی د دې بیا څه حاجت و یعنې خدای پاک به ولې لم تقولون ما لا تفعلون په قرآن کې وي ضرورت به څه و دا آیت په خپله دا ښیي چې په دنیا کې داسې خلک چې په خوله یو خبره کوي خو په عمل کې هغه نه وي دا وي مخکې وو او آینده به هم وي نو دا د دغه خبرې دلیل دی چې دغه خلک داسې خلک به وي چې تبلیغ چې کوي نو د هغوی دلیلونه چې خلک واوري نو ځینې وخت قایل هم شي خو چې کله د هغوی عمل ګوري نو شاته شي خو که تاسو تبلیغ کول غواړئ نو خپل قول او فعل برابر ساتئ عمله به ستاسو تبلیغ هم کامیابوي او پای کې به برکت هم وي بیا فرمایي چې زما خبره واورئ او ښه یاد ساتئ چې که د انسان زړه په رښتیا زړه که د انسان خبرې په رښتیا زړه نه وي او عملي طاقت په هغې کې نه وي نو هغوی اثر نه لري او په دې زموږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر لوی صداقت معلومیږي ځکه چې کومه کامیابي او د زړونو باندې تاثیر د هغې برخې ته راغلی دی او څومره کامیابي او کوم تاثیر چې هغوی په زړونو کې پیدا کړی و د هغې نظیر په د دنیا په د انسان په تاریخ کې نه ملاویږي او دا هر څه دې لپاره شوي چې د هغوی قول په فعل کې پوره مطابقت و نو که موږ تبلیغ کول غواړو پیغام رسول غواړو نو د رسول کریم په دغه طریقه به موږ عمل کوو پکار به وي موږ ته چې موږ په دغه طریقه عمل وکړو د رسول کریم په تعلیم باندې به عمل کول پکار یې موږ ته خدای پاک سره به خاص تعلق پیدا کولی موږ ته او بیا هم دغه خبره هغوی بیانوي چې لم تقولون ما لا تفعلون حضرت مسیح اسلام په ځای کې فرمایي چې مؤمن ته دوه رنګي نه د خپلول پکار همیشه خپل قول او فعل سم ساتي او په دې کې مطابقت لري چې کله صحابه په خپل ژوند کې دا وښودل نو تاسو هم د هغوی په نقش قدم باندې روان شئ او خپل د صدق او د وفا نمونې وښایئ عمله به په تبلیغ کې برکت راځي صرف دا کتل چې نن زموږ په لاس کې میډیا راغلی ده زه به هم تبلیغ وکړم نو په دې د تبلیغ نتیجې نشي پیدا کېدی بیا هغوی د وجادلهم بالتي هي احسن تشریح ځای کې داسې فرمایلی دی چې چاته چې نصیحت کول غواړي د هغه په ژبه کې ورته کوئ که په ژبه ورته په خوله کې نصیحت کول غواړئ نو کوئ یوه خبرې وي چې په یو طریقه چې وکړې شي نو تن به ستاسو دشمن جوړېدی شي او په بل رنګ چې وکړې شي نو ملګری هم جوړېدی شي یعنې الفاظ دي چې یو شان چې استعمال شي نو انسان دشمن جوړ کی او چې نرم الفاظ چې استعمال کړی شي نو ملګری پې جوړ شي هغه نو د وجادلهم بالتي هي احسن مطابق خپل عمل ساتئ دغه طرز کلام نامه خدا پاک حکمت خیر نو هغه فرمایي چې یؤتي الحکمة من یشاء یعنی چا د چې غواړي هغه حکمت ورکړي بیا فرمایي مسیح اسلام چې د اسلام حفاظت او د صداقت د اظهار لپاره ټولو نړومبی اړخ اول خو هغه اړخ دی چې تاسو د رښتونې مسلمانانو نمونه وښایئ جوړه کړئ خپله دا ړومبی څیز دی داسې کریډټ نه دی چې موږ تبلیغ کړی دی یعنې داسې د فخر خبر نه چې موږ تبلیغ وکړو یا موږ خلکو ته پیغام ورسولو پیغام رسولو سره به موږ ته دام کتل پکار چې موږ خپل حالت کې څه بدلون راوسته دی صرف پیغام رسول کافي نه دی په دې فخر نه دی پکار چې موږ احمدیان شو موږ تبلیغ وکړو په دین الله کې زموږ نامه راغله نه بلکې ټولو نه اول همدغه اړخ دی چې تاسو په د رښتونې مسلمانانو نمونه جوړېږئ او ښایي او بل اړخ دا دی چې د دې خوبۍ او کمالات دنیا کې خور کوي چې مخکې نمونه جوړه کړئ خپله او بیا په دنیا کې چې اسلام خوروئ نو بیا به وګورئ چې انقلاب راځي چې کم انقلاب چې په
کوم انقلاب چې په دنیا کې پیسې والا خلک نشي پیدا کولی به تاسو پیدا کړئ کم خلک چې یو څو ورځې تبلیغ وکړي دا ګڼي چې نتیجه ظاهره نه شو دې باره کې هم هغوی یو ځای کې فرمایلي دي چې کله چې پکار دی چې څوک چې خبره کوي نو په سوچ او په اختصار د کار خبره کوي په ډېرو بحثونو څه فایده نه کیږي وړه شان د خبرې وي څه وخت سیده تر غوږونو ورشي او بیا په اتفاق هم وي بیا چرته اتفاق وشي نو بیا نور خبرې کېدی شي د مستقل مزاجه ولا تبلیغ پکار دی ورو ورو د حق پیغام رسول پکار دی او ستړی کېدل نه دي پکار دا زموږ کار دی چې ستومانه نه شو دا نه چې یو کمپ یا یو ساله موله ګولو تبلیغ مو کوي نه پسته کار ختم شو نه نن سبا د خدای مینه او ورسره تعلق چې کم د خلک لیونتوب غني فرمایي چې نن سبا خدا پاک سره تعلق خلک لیونتوب غني که صحابه په دې زمانہ کې ونه خلک ورته سودایي ویلې کافر وي او دغه ورته کافر ویلې شپه ورځ بهوده خبره قسم غفلتونه او په دنیوي فکرونو زړه سخت شي او د خبرې اثر بیا ډېر وخت اخلي نن سبا خو په دنیا کې ډېر زیات دنیادار خلک دي چې په کومه زمانه چې خبره کړې ده او په دې زمانه کې ډېر زیات شوي دي خلک په دنیادارۍ کې په دنیا کې ډوب دي هغوی باندې بس اثر کېږي ځکه دا مه ګڼئ چې موږ فلان مولا یا فلان عالم ته تبلیغ وکړو قایل کوو یا فلانی چې کوم باس کوونکي و اعتراض کوونکي والا دی هغې ته به تبلیغ کوو مقصد زموږ دا دی چې په دنیا کې د حقیقي اسلام پیغام ورسي او د دنیا دغه خبره قایل شي دا زموږ مقصد دی چې په دې زمانه کې کم مسلمو چې راتلونکي و هغه راغلی دی او دې لپاره موږ ته کوشش پکار دی صرف په بحثونو کې او مناظرو کې او په اوږد سوال او جواب کې د پرېوتو په ځای د تبلیغ په ذریعه دا ګوري چې موږ څنګه زیات نه زیات خلکو ته د حق پیغام رسولی شو دغه اصلاح کولی شو صحابه هم دا کړي وو تبلیغ به کولو خو چې نن سبا خلک په دنیوي فکرونو کې ډوب دي او هغوی پوهول ګران شوي دي نو ځکه ډېر په حکمت هغوی پوهوي او د عملي نمونه والا خبره بیا چې راشي پکې نو بیا په خپله به پام زموږ طرف ته خلکو پیدا شي او بیا هغوی یو مثال ورکړی چې یو تحصیلدار او ما سره به باز کول او زما به ورته رضیت کول او هغه به زما پورې ټوکې کولې خو آخر یو وخت راغلو چې ما هغه پرې نه ښودو ما ورته چې تا به زه پرېږدم نه نصیحت به ورته کوم شاید چې سید فطرت کې سعادت دوی لیدلی وي نو خپاره ویل چې آخر د مستقل مزاجه سره مې ورته کولو نو یو وخت داسې راغلو چې هغې ډېر په زوره ژړل شروع کړو ما نه معافیا غوښتې یعنې یو وخت خو دا و چې ټوکې به یې کولې او بیا یو وخت راغلو چې د ژړا حالت دی و نو هغې فرمایي چې ځینې وخت سعید خلک وي او داسې ښکاري چې زړه یې سخت دی او بدبخته ښکاري خو هغې وي سعید او هغې پسې چې شی او دغه د پوهې مطابق او د حکمت نه چې کار اخلي او خبرې کوي نو بیا پوه شي نو فرمایي چې د هر تالې یو چابي وي د خبرې لپاره هم یو چابي وي او هغه د مناسبه طریقه خبره پکار ده فرمایي لکه څنګه چې په داروګانو کې ځینې داروګانو چې چا لپاره مفیده وي او یا بل نورو خلکو لپاره نور څیزونه مفیده وي نو همداسې یوه خبره وي چې په یو خاص رنګ کې چې وکړی شي نو یو خاص تن لپاره د هغې فایده وي دا نه چې یو شان د ټولو سره خبرې کېږي بیان کوونکي ته پکار ده چې د څوک چې سبا د خبرو کې نو بد دې نه مني بلکې خپل کار دې کوي ستړی کېږي دې نه د مالدارو خلکو مزاج ډېر نازک وي هغوی د دنیا نه غافلان وي ډېرې خبرې هغوی اورېدی هم نه شي او په څه موقع هغې ته په ډېره نرمه نصیحت کول پکار دي هرې طبقې ته نصیحت پکار دی مالدارو ته او غریبانو ته مالدارو د تبلیغ دا طریقه هغوی ښوولې ده چې د موقع د مال په لحاظ چې کله وګوري نو نصیحت خبره ورته کوي په دغه لړ کې هغوی د حضرت ابن عربي مثال ورکړی دی چې لیکي چې د فرعون لپاره خدای پاک حضرت موسی علیه السلام ته د نرمۍ د سلوک هدایت ولې ورکړی و په دې کې راز همدا و چې خدای پاک خبرو چې آخر هغه ته ایمان نصیب شي نو هغه لیکي چې د امنتو لفظ د هغه د خولې نه راوتی و چې کله هغه مړ کېدو او ډوبېدو نو هغه همدا لفظ ویلو چې امنتو حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د تبلیغ باره کې د حضرت یوسف علیه السلام مثال بیان کړی دی چې کله حضرت یوسف په قید کې واچولی شو
نو هلته دوه نور قیدیان هم وو د هغې په بیان کې هغې لیکي چې حضرت یوسف علیه السلام هغوی د ځان طرف ته د متوجه کولو لپاره عجیبه د حکمت نه کار اخیستی و چونکې خطره وه چې په تبلیغ په هغوی ناقلا راشي نو ځکه مخکې هغې له تسلي ورکړه چې زه به زیات وخت نه اخلم بلکې د روټه راتلو نه مخکې به تاسو فارغه کړم د دې لپاره چې هغوی ناقلا رانه شو په غور د خبره واوري دا معلومیږي چې حضرت یوسف علیه السلام ته د تبلیغ موقع نه میلاوې ده نو هغوی د هغې سوال غنیمت وګڼلو د قیدیانو چې کوم د خوبونو نه تعبیر باره کې کړی و سوال او پوه شو چې د هغوی د ضرورت د پوره کېدو نه مخکې به زه تبلیغ وکړم نو دوی به بیا مجبوره یې اورېدو لپاره او دویم مثال هغوی د رسول کریم ورکړی دی چې ابتدایي زمانه کې چې کله هغوی دعوه وړاندې کړه چې کله هغوی د مکې خلکو ته تبلیغ کول غوښتو نو خلک به یو خواته شو هغوی به اورېده نه نو آخر هغوی د یو دعوت انتظام کړی و رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلک روټۍ ته راغوښتي وو او هغوی ورته تبلیغ کول غوښتو نو هغوی پاڅېدل لاړل بیا هغوی دا تدبیر وکړو چې بیا یې روټۍ وکړه هغوی له د روټۍ راتلو نه مخکې هغوی د خپل دعوې نه خبر کړ او خلکو چې د روټۍ په انتظار کې وو ناست و مجبور وو ناستېده نو ځکه هغوی ته د خبر اورېدو موقع میلاوه شوه نو دغه آیت نه د نبیانو د واز طریقه هم معلومه شي نو د هغوی د اتباع دغې په اتباع کې د واز و نصیحت په وخت همیشه دا خیال ساتل پکار دی چې خبره دې هم کړې شي او په نورو باندې د هغه اورېدو کې ګران هم نه وي یعنې یو اصول یې وښودلو چې داسې خبره کوي چې صحیح وي خو په داسې طریقه یې کوي چې هغه په نورو ته په اورېدو کې ګران هم نه وي بوج پرې نه وي نو په حکمت خبره پکار ده دا خبره وړاندې ساتل پکار ده همیشه هغه وخت چې کله یورپ کې د اسلام د راوړو خیال هم چا نشو کولی مسیح موعود الاسلام انګریزۍ کې انګریزانو کې خپل مضمونونه ترجمه کړي وو تقسیم کړي وو او چې کله خدای پاک هغوی ته جومات ورکړو نو هغوی ورله بیا هدایت ورکړی و چې جهاد د اسلام یو اهم جز دی او دا نشي پرېښودلی کېدی لکه څنګه چې په مونځ او په روژه او په حج او څنګه په مونځ روژه حج او زکات د اسلام یو داسې احکامات دي چې په عمل کول په هره زمانه کې ضروري دي نو دغه شان په جهاد داسې اعمالو کې دي چې ورباندې عمل په هره زمانه کې ضروري دی نو دا د جهاد طریقه ده په دې زمانه کې دا څه دی دا موږ چې دا الزام لګول کېږي چې موږ جهاد نه کوو موږ جهاد کوو خو طریقه بدله شوې ده په دې باندې بحثونه کېږي غیر احمدیان په موږ د الزام لګي چې موږ جهاد نه کوو د جهاد منکران یو حالانکې دا هم جهاد دی چې کوم موږ کوو لګیا یو یعنې تبلیغ کوو پیغام رسوو په دنیا کې د اسلام او د احمدیت تبلیغ کوو لګیا یو او د احمدیت په ذریعه خلک د اسلام د اصل تعلیم نه خبرو لګیا یو په افریقې یورپ جنوبي امریکې آسټرالیا او په جزایرو کې زموږ مشرونه موجود دي دا هر څه لپاره دي دا هغه جهاد دی چې موږ کوو لګیا یو نو ځکه دا وینا چې موږ د جهاد قایلان نه یو دا غلطه ده او لکه څنګه چې ما د جهاد طریقه بدله شوې ده حضرت مسیح اسلام فرمایل چې اوس د قلم په ذریعه جهاد دی دا ستاسو چې کوم د قلم سوکي دي دا د تورې سوکي دي نو دې په ذریعه جهاد کوي دا د دین د خورولو کار دی او د دې دا زمانه ده او د لپاره دا ضروری دي د په قلم جهاد کول نو دا خبره همیشه وړاندې ساتل پکار ده او دنیا ته دا وینا پکار دی چې موږ تاسو موږ سره څه بحث کوئ چې دا مسیح موعود نه دی چې چا دا وکړه ده یا مسیح موعود به داسې نه راتلو دا غلطه ده یو طرف ته ګورئ چې موږ په صحیح طور به دا وایو دي ته چې قرآن او حدیث څه وایي یو طرف ته خو هغوی مني چې مسیح مهدي به راځي او بل طرف ته انکار هم کوي نو موږ به د دوی بحثونه په لغوي معنو په جګړو کې که پرېوتو نو دې نه به څه فایده نه وي دې ته وینا پکار ده چې زموږ اصل مقصد اسلام په دنیا باندې غلبول دي ځکه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ټوله دنیا لپاره نبی او رسول په تور راغلی وو
نن زموږ شمیر د دنیا د آبادۍ د څلورمې حصې نه کم دی. تر څو چې موږ دنیا د اسلام د جنډې د لاندې را نه ولو، موږ څنګه دا ویلی شو چې موږ ډېر کار وکړو؟ نن دا زموږ کار دی چې دغه شان جهاد وکړو. عمله به زموږ جهاد کامیابه وي. ګینې دا کم جهاد چې د مسلمانان کول غواړي دا کارآمده جهاد دی، د دې څه نتیجه روزي لګیا ده، هېڅ هم نتیجه نه روزي لګیا ده. جهاد هغه دی دا چې کوم اسلام فرمایلی دي چې هر احمدي ته کول پکار دی. دا د تورې چې کوم جهاد دی د دې هېڅ نتیجه نه روزي لګیا ده. هر ځای کې مسلمانان بې عزتي کېږي لګیا دي. خو عقل او په حکمت به دا ټولې خبرې کوي. نظر د تبلیغ چې کوم ذرایع دي دا په حکمت استعمال کوي، خدا پاک سره تعلق پیدا کوي. مربیانو ته هم پکار ده چې د جماعت خلکو تربیت دی وکړي او داسې فوج یې تیار کړي چې دا جهاد دی کوي. او مربیانو ته زه دا هم وایم چې دوی په ذمه یې یوه ډېره لویه ذمهواري ده. دوی صرف په تربیت نه کوي د جماعت، بلکې د دغه تربیت سره سره د جماعت د خلکو د خدا پاک سره به تعلق هم پیدا کوي. چېرته چې هغوی دا کوي نو ورسره به د هغوی علم هم زیاتوي، هغوی به دغه جهاد لپاره تیاروي هم. او چې کله دا هغوی کوي نو هله به خپل لوازم پوره کوونکي هغوی وي. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه مربیانو ته نصیحت کولو یو ځای کې فرمایلي وو چې تبلیغ څنګه پکار دی او څنګه پکار دی چې یو مربي وي. بلکې په 2-3 موقعو هغوی د نصیحتونه فرمایلي دي مربیانو ته او هغه ډېر اوږد هم دي. بیا چې چېرې موقع وه حضور فرمایي نو بیا به بیان کړم. دا وخت زه د هغې مختصره خلاصه به بیانه کړم چې کومې ضروري خبرې وې د هغې. لومبۍ خبره دا چې د یو مربي دننه تزکیه نفس پکار دی چې وي. هغه د خپل د نفس د تزکیې کوشش دی کوي او بیا مخکې د جومات کې د هم د تزکیه نفس کوشش کوي. د تهجد عادت د هغه پکار دی او بیا جومات هم د عبادتونو طرف ته متوجه کوي. د قرآن مطالعه د په خپل په جوړتیا دی کوي او بیا د جومات خلکو پام د هم د طرف ته ګرځوي. که دا یعنې لله تیارول غواړي نو انداز دا پکار دی چې انسان د ذکر الهي طرف ته په خپل پام کوي او د جومات د خلکو د پام ګرځوي. دې طرف ته هغوی پام ګرځولی دی چې یو ذاتي لایبرري هم پکار دی چې وي. دا یو ډېر ضروري څیز دی ځکه چې دې نه د مطالعې شوق پیدا کېږي. حضور فرمایي دغه شان نن سبا د کتابونو رواج خو کم دی، خو په اسلام باندې چې کوم ویب سایټ دی زموږ ډېر کتابونه شته او ډېر جوماتي لټریچر هلته موجود دی. څوک چې د کتابونه په بیه اخیستو توفیق نه لري یا هغه شان ورته شوق نه پیدا کېږي د لایبررۍ جوړولو، نو کم از کم هغوی دې طرف ته پام وکړي او د کتابونو د مطالعې لپاره د وخت مقرر کړي. همدغه شان په خدا باندې توکل ډېر پکار دی چې وي. انسان ته خوشامدي نه دی کېدل پکار، هر څیز ذریعه د خدا پاک ګڼل پکار ځکه چې د خدا پاک په ذریعه هر څیز موږ ته میلاویږي. خلکو سره تعلقات ښه کول پکار دي. حضور فرمایي زموږ پیارم تعلقات عامه چې کومه شعبه ده هم کمزوري وي او د هغې په وجه تبلیغي میدان محدود شي. دې طرف ته موږ ته پام پکار دی. ډېر کم خلک دي چې تعلقاتو د زیاتولو طرف ته پام لري. چې کله موږ دې کې وده کوو خپل ټیم به هم مخکې بوځو نو زموږ د تبلیغ میدانونه به نور هم پرانیستلی کېږي. بیا د بدي په جرأت تردید حوصله هم پکار ده. دا هم یو ډېره لویه خوبي ده چې په مربي کې پکار ده چې وي. او داسې مخکې دا په جومات کې پیدا کول پکار ده. د مستقل مزاجي عادت پکار ده. دا عمل نه دی پکار چې 4 ورځې نیکۍ وکړي د تبلیغ جوش هم وښودلو یا عبادت هم وکړي نه پس هم هېر کړه، نه، بلکې که یو خو هغه ته په خپله په مستقل مزاجه په دغه څیزونو باندې قایم پاتې کېدل پکار دي، نو ورسره جومات دننه هم دا روح پیدا کول پکار ده. چې کله هغوی په خپله عمل به کوي مربیان نو د جومات دننه هم یقینا هم بیا دا روح پیدا کېږي. الله به بیا داسې داعیان هم تیارېږي چې د خلکو جوابونه هم په صحیح طریقه ورکولی شي او د هغې حالت به بیا د بېعزتۍ والا نه وي. لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود اسلام فرمایي چې څوک چې چا چې صرف ژبه زده کړې وي نو صرف هغې له تبلیغ نه ورځي، بلکې اصل څیز علم دی. د غوره د فکر عادت پکار دی چې وي، خدای پاک سره تعلق پکار دی چې وي. دا ټولې خبرې دي چې یو مربي کې پکار دی چې وي
او سره پکار چې هغه جمعه ته د خودلو طرف ته کوشش کوي او کدا وی نو بیا یو انقلابي عظیم د چمغه پیدا کولې شو عملمغه د رسول کریم جنډه په ټوله دنیا کې خورولې شو د دې قابل کې دي شو چې هغه د ټوله دنیا کې هغه چته کو او چې کله موږ مسلمانان دي هغه د مسیح موعود د مهدي موعود د حقیقت نه خبرولې شو هغه ته هم د بیا دعوت ورکولې شو او بیا نور ډېر ذمہواری دي چې د پوره کولو طرف ته موږ ته پام کول پکار دي ضرورت دی موږ ته زموږ مربیانو د ډېر لوی کردار لوبول ضرورت دی خدای پاک دې ټول توفیق ورکړي او دا یعنی الله دې توفیق ورکړي چې هغه د صحیح علم ترلاسه کړي خدای پاک سره د تعلق پیدا کړي او بیا د هغه د اسلام او د احمدیت پیغام د دنیا هر ګوټ کې دی رسون کی وي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر